العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله الطيبين باب الاستمتاع في الوجود. عدنا باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. باب السفر جدا غسل الرجلين او مسح قدمين. غسل الرجلين ركن د ارکان او دسلون ذکر کړي ورسره یو خیز وي او دا خیز د دې لپاره ذکر کړي چې دا رسول چې په حدیث مبارک لفظ د مسح راغلی دی نو دا مسح اصطلاحي نه ده، دا مسح په معنا د غسل ده. لکه حدیث کې رسول مسح راځي صراحتا یې ورته وایي. دا د اهل جماعت مسلک ثابتوي چې حکم د رجلین غسل دی نه مسح. نو شیعګان چې څه وایي دا مسلک یې غلط دی. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن ابي بسر بن معاصر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن في صفة فادركنا وقد الحقنا حضور مبارك روح كده فنادى بعلى صوتي بين الأقام والنار مرتين وثلاثة. لا تصدق الحديث بعض المعتمد رأيه الصوت العام علماء بني السنة مدمدت حريق الماء في الفم ثم مجه منهم كلك ينبوغ عليه عضية الدين. ما سوينو زدي ابوابو كده ترتيب لحال من الاساس بل وخراش ذكر انك نقول استنسار مكي ذكر كرم المدرس لا ما مدام كده استنسار رسول مدمدا دا قتل نفس ذکر کئی او مقصد دا چې تو مبالغه کې په مدمده کې لکه غسل د رجلینو کې چې اهمیت دی نو په مدمده کې آخري پورې به اوبه رسې غړغړمه کې ما سبیلو د عثمان او د علي په زمانه کې د وضو کې اختلاف و. حضرت عثمان او علي ته په خلق مخکې چاره دامونه وکړل او خلق ته مسله واضحه کړه، اختلاف یې ختم کړ. دعا بوضوء فاطلق على يديه من انائه وغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه للمرفقين 3 ثم مسح براسه مسح يوم الركبه ثم غسل كل رجل 3 عرف بيد الوضوء ثم قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا له وضوء هذا وقال من توضا له وضوء هذا كشاذ ماذا دي ودس بشان ودس ثم صلى ركعتين بركعته لا يحدث فيهما نفسه دي باغي سوچنا نكي ځان سره غفر الله له ما تقدم من ذنبه فدې د ټول ګناهونه بخي. دیگه همان مزارع صراحة ویو دو خبری دلتا یو دا چې دا حدیث مخی لیل شو دا صفحه پسر نائے کی موضوع و صلاة ذکر
بعض ځای کې دا صرف وضو ذکر شي که چا اودس وکړه داسې اودس ټول ګناهونه به معاف شي نو به ظاهره د حدیثینو منځ کې تعارض دی چې دا محو د ګناهونو صرف په اودس بنا ده او که د اودس نه پس چې مونځ وکړي نو په هغې بنا ده عام علماء وایي ممکن ہے چې حضور مبارک ته خدای مخکې وحی د وضو او د صلات دواړو کړی وه چې وضو کړي او بیا صلات وکړي نو محو د ګناهونو ورته بنا شي بیا خدای احسان وکړه په تش وضو باندې محو د ګناهونو معاف بنا کړه ځکه زیادت په کرم او عفو کېږي او کمې په عفو او کرم کې نه کوي خدای پاک مخکې دواړه څیزونه شرط کړي بیا په آخر کې یو څیز شرط او د محو د ګناهونو معاف د څلور تاویل کړي د علماو متقدمینو او د متاخرینو او د حافظ ابن تیمیه او د شافعي دیمه خبره دا لا یحدث فیه مع نفسه سوچونه نه کوي نو سوچونه کله په اختیار ای کله بلا په اختیار ای مراد نه اختیاري سوچونه دي قصدن به نه کوي ځکه په بې اختیاره باندې خدای پاک سوچونه او اختیاري باندې نه دي چې د دنیا د امورو سره تعلق لري د آخرتي د عبادتي او خیر لکه حضرت عمر فاروق بوي انی لمجهز جیشی وانا فی الصلاة زمانځه کې فوج تیاروم یا حضور مبارک یو ځل مونږ او تر ورته رايات چې کور کې پراتی د صدقې نه نو هغې سوچ کو چې تر به تقسیمو نو دلته ودا فقیدونه راوباسي لا يحدث فيهما تحديثا اختياريا دنيويا سوچ بنه کوي اختیاری او دنیوی غیر اختیاری باندې خدای پاک نه نسی او د آخرت سوچ کې اختیاری وي نو هم باغی خدای پاک ثواب نه کمای لا يحدث فيهما تحديثا اختياريا دنيويا او باب غسل الاعقاب د پوند وینځل او سوال دا چې دا غسل الرجلين پسې پس پکاو نو د پکې میان کې مزمارو کنه ابه وی غسل الاعقاب ابا غیر مرتب انسو علماوی دا غسل الاعقاب د مزمزین ذکر وسکو چې مزمزه کې به آخري غړغړې کې او به آخر طرفه نو دې کې مرتوی غسل الاعقاب د بختیوین دي خو چې د پوند پاتې نشي پوند په آخر د رجلینو کې راځي لکه غړغړه چې په آخر د مزمزو کې راځي نو چې څنګه مزمزه ضروري ده نو غسل الاعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الحاكم اذا توضا ودا غي په مناسبت کې دا راځي چې دا کم ځای کې احتمال د اوبو رسیدو نه وي نو ته بالته کلک دغه کې خیال کې اوس ګوتې د لاندې د اوبو رسیدو احتمال کم دی نو خامخا به ګوته خوځې او ګوته به دغه کې چې اوبو رسي نو غسل الاعقاب سړي نه پاتې کېږي په دغه کې ته به هغې کې اهتمام کې حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبو هريرة وفمون تير شو كان يمر بنا والناس يتوزعون من المدحرة خلق باودسك ودا سبيل مدحرة بداسي غد لرګي به کنده کړو اي کې به پرته ویل کړه استاد دې فقال اسبغ الوضوء اخبراته پورا اودس کړي ان ابو القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار بيذا نوچ فاتني شيشات أباب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين غسل الرجلين فنعلين كراغل جائز ومسح فنعلين نشتا دا ترمذي حديث رد اشاره
مسح على الجوربين والنعلين ممكن آيات أنت جوربين ونعلين تمرادو ندي مسح نعلين نظران شرط نعلين ناري دادا مسلم وروايات نبات غير مقلدين معتقد أستاذ وناصر الدين الباني وشف بين مسح كول على غير مقلدين دا عرب مادني بس حديث هو البيب نور عشوة فنقول مخکې څو حدیث تا یا د دې سم معارضه بل حدیث سره او کنه نایب په چپلو ماته کوله امام بخاری صراحتا باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين فقنو مثلا راغله مسح بخفين وفجوربين ومسخينين راغله فنعلين ومسنشنا نکو چرته مسح ذکری هغه مسح د بمراب غسل کې مسح على الرجلين والنعلين يعني على الرجلين حال كونهما في النعلين بصراحة مسح عليه دا حديث نه تیر شوی نور تیر شوی مثلا عبد الله بن يوسف على العلماء كان سيد المقبورين عبيد بن جريج وحفاظ عبد الله بن عمر عبيد بن جريج تموي وتفوسون دارنكم يا ابا عبد الرحمن يا ابا دام قل عرب مشرق الدنيا يا عبد الرحمن رأيتك تسنو أربعة تيو سلور خبرك لم أرى أحدا من أصحابك يسنوها ستاب صحابه دوستان يارانو كي سوق نقري قالوا ما هي يا ابن جريج سشيري رأيتك لا تمس من مكان إلا اليمانيين تسلور وارو ركن لبيت الله شريف كسرف دولة قوتي وروني ركن يماني لنا وحجر أسود نرى حجر أسود تم ركن تغليبا يماني إلا اليمانيين ركن يماني وحجر أسود لقوتي وروني أو ركن عراقي شامل وروني ورأيتك تلبس النعال السبتية الزتاوينم تاغ فنين بحبوكي چبيختن لري بخواس عدقی و خلق بسرمن پخبلو چکلا مالگو کو کمان بے بواشل بے داغین پنائی جوڑکشی آغی بانی خوبی ویختو ویتا پنائی پخبوکی چی ویختن لري زمون دا ټول نعال سبتی دی سبت خیلو توی تاس مقامات وینه کنو خرجت من الحمام بعد سبت رازی سبت خیلو توی داغی پنائی چی ویخت پینی سرمن وديت سبتي فنين ورأيتك تسبع بالسفرة أو تجري لزيان رنگ وركه ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس يدخلون إلى أو تجي بمكة كوسيدي نوچه خلق د ذوالحجې میاشتویني مستلبي شروع کې احرامونه وتړي ولم تحل انت حتى كان يوم التروية او تعالی احرام تړي او تلبیه شروع کې يوم التروية داخل شي يعني چې خلق منات لسي ته په هغه د احرام تړي او خلق د میاشتې د اول نه تړي. قال عبد الله ويأما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيات زي دولة ذكا كنت ورم حضور مبارك دي دولة ورولي دي معاوية سيب دمانا كي بسلور وارو لا كنت ورولي ابن زبير سيبم سلور وارو لا ورولي ابن عباس واتو دا سكي يانا بيت الله شريف دي دي يو قتم محجور نوينا والشكر دي خبر ختم وسم دغه ركنين يمانيين نورك يماني لا صرف قطي ورول دي وحجر اسود بحكوله كحكولول نشبه بقطي ورول قطي نشي ورول به اشاره او ركن يماني صرف لاس ورول دي لاس ورول نو به اشاره ستون نو واما النعال السبتيه ذاتي داخريلي سرمنه فنه فحكوله فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليست بها شعر حضور باغ پنی پکو کول چې داغي په سرمنو به وختان زما د نبی کریم اتباع حلال
ويتودع فيها باب سر مناسبت بدے کی او دس بے پدے پڑھوں کی کو یعنی خپے بے پڑھوں کی وزرے پخپے مسنہ لکڑے يتودع فيها يغسلهما دکه د حضور پړو سره وینځل اسانه نبی کریم پړه فکر محمد سفرا دا زیادرن چې د پندې رات رسول الله صلی الله علیه وسلم بها حضور ګيري مبارک له زیاد رنگ ورکړي دي اصلي وی نګریز سور وي اختلافو کنه ولا سپور وي فوټه دویشتنه ولا سن دویشت پورې پاتره او پکې راکې چې باغې به نګریز یو مګلې نا زیاد ښکارې ده یا چې به ورکنو سپین سیس په تور کې ورک زیاد ښکارې زیاد رنگ نکریز عام ندی استعمال کرده ذکر گیره ده نکریز درجه تا ندن افیزده و زیارو بی اختفکارا شوی دی نده پتر زیارو بانده به اتباع فإني أحب أن أسبغ بها وأما الإحلال ده تلبية تماما ده تمرا فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبس به راحلته حضور بها وقت تلبية شروع كرا وآغاز بسفر بهم او فوسور دا چلو چې عمر فاروق خلیفہ وکړه د مکی خلق ته ویلي وي خلق په احرامونو کې راشي تلبیه وي او تاسو په دکانونو کې ناشته جامع مغسطین مزه کوي شذو سره نږدې کټ کوي چې میاشرو کې د ټول احرام ته چې اراده د حج نه بدا حکم او ابن عمر په مکه کې د منکو د چې ترویه پر چې خلک په منا روانه دنه نیت ته وتاړه د حضور طریقه دا چې هغه آغاز سفر کو آغاز سفر کو دا اول د ذوالحجې نه دي فاطمه د ذوالحجې نو ته په لاره او کلاس د سنه انور خلق ته ځکه دی عالم موسیا آداب دیانه دي د تبرکات په څیر دي عمر صاحب خلق منع کولو دین منع کو دا مناسبت باید توجه فيها كده او باب التيمم في الوضوء والغسل دا خي طرفنا بشروع كيف اودس او غسل دور سره دا غسل لفظ یاد ذکر حدیث په غسل مبارک او د وضوء مسأله دا باب د قیاس نه ثابت دی چې په غسل کې تیمم دی نه په وضوء کې تیمم دی دې مسأله کې خلاف شته دا آداب دي ټول السلام عليكم قال كان اسمع قال سلام قال سلام بالسير ومعطينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن في غسل ابنته من النبي كريم لور مبارك لمبولا راتوي ابدانا بميامنها فخي طرفنا شروع کے ومواد الوضوء منها ومواد الوضوء کے نچه غسل کے بدایت بالیمین دین فوضوء کم دے مڑی بلاسونا پترس بیکی اول بولا خی جانب لاسونا وقتے وحد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أشهد بن سليمان قال سمعت أبي المسروق ناصرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله ده حضور شروع په جانب فخوا هم په پانو په خپلو کې هم په سره او ګیره کومندورو کې وتهوره او په چاردام کې فی شانه کله په ټولو خبرو کې بدایت بالیمین الفخو چې د جنس د طیباتو نه مو د مبارک سيزون او که بیت الخلا تبطو یا د جماعت نه وتل بو نای کې بدایت بالیسار وخت کړل دا تیمم په اشیاء مبارک او طیبه کې دي او باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه دا یو جزئیه دی تلاش توبو هغه وخت کې ضروری دی په سړي چې مونږ راشي وخارت عشتو حضرت الصبح سبا وخرائي فقط مستقما او بو تلاش جاری شو فنم یوجد فنظر التیمم او بنوینو تیمم حکم نازل شو دا یو جزئیه ده
زمونږ د شوافیو پکې اختلاف دی. زه د احناف فرای خوښه کړې ده. یو سړی په یو ځای ورشي او بووي ارسوي وخني داخل د مونځ او دې چاره دا مونږ کې روان شي بیا دا ځای ته ورسي چې د مونځ وخت یې او بني نو دې په دې تاخیر د دې او دس ګناهګار دی که نه دی ځکه د خوبو پرېښو دی او دا ځای ته ورسي چې اوبه نشته او د مونځ ضرورت نو دې وي په دې تاخیر ګناهګار نه دی ځکه طلب د اوبو پس د دخول د وخت نه فرض کېږي او هغه وخت کې او وخت داخل نو قبل د دخول د وخت نه او دس فرض نه دی نو طلب د اوبو فرض نه دی نو که اوبه وي او د اودسو نه کړو خیر دی او دا ځای ته ورسي چې اوس اوبه نشته نو دی په دې تاخیر ګناهګار نه دی ځکه هغه وخت کې دته خطاب متوجه نه دی نو دی وایي باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه طلب د اوبو هغه وخت کې ضروري دی چې داخل شي وخت مو لکه عایشه بیبي وایي سبا حاضر شو نو خلقو د اوبو تلاش شو نو اوبه نه وي نو تیمم نو که تا په اوبو تېر شوي په هغه وخت کې وخت مونځ نو ته په دې تاخیر ګناهګارېږې نه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سعد بن عبد الله بن ثابت عن رسول الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر داخل شو وحده ما يقام فالتمس الناس الوضوء بس دخول د وخت خلق تلاش شروع د وضوء فلم يجدوا وبيون منزل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء حضور مبارك لگے برون شوی ودا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الى يده لا تفكك وامر الناس يتوضا من خلق تبع ودستك قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه او براتو کې دې دا غي د کوتو ځاننه حتى توضا من باخرهم دعونا تاخر پورټول خلق او تسکاتیا کسا او پایولو ټکه باندې وکړه هغه پکې لاسه امين او بروان او باب الماء الذي يغسل به شر الانسان دا بل جزئیه ده یا باب تخیل کړي اکثر مسائل تیر شي په دې په جزئیات باندې باندې دا اوس نشته په نور کتاب باب الماء الذي يغسل به دا کو ترجمه پرچا کې مراد باب الماء الذي يغسل به شر الانسان د انسان ويختک په وګورم د شدا او په پاکي د کپلې دي وكان عطاء الله رضي باسن يتخذ من البيوت عطاء ابن ابي رباح کوي د ويختونه کړي مزي جوړ کی والحبال ورسيت جوړ کی وخير ده وسور الكلاب ومرها دا دیم جز ترجمه او حکم د جوټي د سپو او تیرې دل په جماعت کی وقال زوري اذا ولغ في اناء يسرق ودو زوري سے پوئی کی او سپی جوټا کړي وبو او نور بو سرني يتوضا به فدي بچار دام کوي د سپی جوټا پاکالا وقال سفيان هذا الفقه بعينه سفيان شاګر دی دې ته تفقه وای زوري چې د سپی جوټي ته وای او سفيان وای څه شي دا تفقه را ځکه خدای وی لم تجدوا ما مې خو مطلق ذکر کړی دی نو چې دا خو بودی نه تغییر په اوصاف کې راغلی چې رنګي بدل شوی دی خو وي ځکه خدای وی فلم تجدوا ما فتيمموا وهذا ما بده زوري سے کمال تفقه تغوا چې د سپی جوټي ته پاکه وای ورې بظاهر د حدیث مخالفت ته او دی ورته وای تفقه فی الدین وای او دې د علماء د اقوال ولا نقل علماء قابل قبل عمل لیکن قابل تقلید دي کنه کاسه اب ذکر کی دا نورستان مولا با جوړ مولا ذکر کوي که فقها جاری تر ملت امت ورته فقها او یاري اقوال نقل وفي النفس من شيء وفي النفس کې ملګه سودا ذکر حدیث راغله يتوضا به ويتيمم او دس په پیو کې او تیمم دی ورسره وکي وی زما په نزي حکم د مای مشکوک دی
او ظهوري سے ورته پاکي محل وي نو در آیت تدوار دلائل او کالکا تور پټکی مولا ودره وای تهجد مونږ کړی دی باب کې دو مسلو ته اشاره شوه اوله دا چې ویخته په بو ویندل شي دا په پاکي دي کې پلي دي د دې ویختو نمبرات منفصل ویخته دي د شوافی او د احناف دې کې جګړه ده مالکیان حنابلة مون سره شوافی ویخته منفصل پرې کړي دا چې په بو کې پیشي نو بو پلیتای احناف وینا هغه شي چې آی کې رطوبت دي لکه بڼا ویخته او چډو کې دا وبنه پلیتای اگر چې د مرداري دا احناف پرې فقہ کړي نو دی یا خو په چې پاره ویختانو وینځل شي دا پلیتی نه دي او بلکې دومره مبالغه کوي چې یو فقيه عطا ابن ابي رباح د مکی فقيه او تعبیر او ویخ رسم ته جوړی دي شي پړین ته جوړی دي شي کنه دا پلیت شي ویختان نو پکار دا چې استعمال ممنوع وي دا د جواز د استعمال لپاره ثابت دی او طهارت کې من باب اولى د پلیس استعمال بند دی چې هغه وي د ویختونه پوری جوړون نه دا یا لره کې د انسان ویختینه زموږ علما نه بکې ځکه دا د احترام د انسان نه خلاف دی او کله سارو ویختوي دا سونو د لکو د ګړو چې لو ویختوي وړای وي هغه نه جوړول لوان نو ویخته منفصل پلید نری شوافی ورته پلید بای نو دی پا غیرت کئی دویمه مسئله دی جوٹه دا سپی دا نو دیوی جوٹه دا سپی پاکانا دا ترمیزی که من ویلو دری مامان پا دیدی چه جوٹه دا سپی پلید دا او حضرت امام مالک صاحبوی جوٹه دا سپی پاکانا دی چې کوم جانب وخت کیا اقوال نقل کړي نو د دم مسلک دا چې د سپی جوټه پاکانا ځکه د زهري صاحب نه نقل نه زهري صاحب تابعی دی او د امام مالک صاحب استاد دی او د سفیان دایلی ورته نقل کړي سفیان زموږ د امام صاحب حماسره دی زهري مشر ځکه جماعت مسجد نبوي کې سپیڅل راغلي دي او هغه په غلاړو باندې باندې فکر نو که د سپی لاړې پاکي او جوټه پاکه ځکه جوټه کې څه لګي لاړې یو دی کېږي زهري ته وی خیر که سړي سره وبوي نور وبنوي د سپی په جوټه باو دست کوي او سفیان ثوری دا د کمال تفقه علی عمله استنباط د آیات نه کوي ځکه خدای وی فلم تجدوا ماء فتيمموا او دا واجب د جوړې د سپی واجب د وبود نه دی به تیمم کوي خو به وی زما په نفس کې لګه سودا را ځکه حدیث متعارض راغلي دي او جوټه تیمم دی او دستې مو کې او تیمم دی کې لکه د خر جوټه او د قچر جوټه زمون مسلک کې مشکوک را جمع بین الوضوء بالماء وکړي نو دم جوټې د سپی ته پاکوي او پایات استدلال کوي فظاهر آیات استدلال درسته خدا نور فقهاوی فلم تجدوا ماء صالحا للاستعمال هغه بنوي چې صالح د استعمال او د سپی جوټه څوکې د حدیث د وجه نه صالح د استعمال نه ځکه حضور مبارک وي طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات دې شو کا د سپی جوټي ته مالک سے پاک وي او د درې دلایل د تما ذکر کړو هم یاد یو خدا چې د سپی جوټ کار تخته پاک ویل نو چې د سپی کار پاک ته راخو په خپل نشي معلومه ده چې جوټه د دې جواب نه صدا کړو چې د آیات کې مقصد بیان د حلال او د حرام نه د طهارت او د پلیته بیا هغه کې سودی ویني مطلب دا چې د سپیخ کار علاوه باقي پرې به څنګه
هغه به ووینځي باڼې به ترې لرکې او دسماتې به ترې لرکې که ته وایې چې د وینځلو ذکر نشته نو خو بیا خو د دې نورو خبرو ذکر هم نشته دویم هغه دا دی چې سپي به په جومات کې تلل راتلل او هغې پې اوبه نه دي اچولی ما ورته ویلو دا خو زموږ د مسلک دلیل دی چې ځمکه په وچېدو پاکېږي هغه علما چې هغې وایي بغیر د یعنې وچېدو باندې نه پاکېږي وینځې به یې لرکۍ به یې نو په هغوی رد دی لکه شوافی وایي شوافی وایي په جومات به تېرېدل او په حدیث د امام بخاري که دلیل صحیح وی نو دی که په د بول هم ذکر دی ابو داود کانت الکلاب تقبل وتدبر وتبول فی المسجد نو که اقبال او ادبار د وجې نه لاړې پاکې نو بیا خو د بول هم ذکر حافظ ابن حجر وی بول بیا بار کول او بیا به په جومات را تېرېدل مونږ بیا عجیبه سپي چې دومره پیدل یاره بول بار پکار بیا خو به داسې وایي چې بول به وکړو نو استنجا به وکړه او دس چارهدام به وکړه بیا به په جومات راتلل كانت الكلاب تبول خارج المسجد ثم تستنجي وتتوضا وتمر في المسجد نو معلومه دا شوه چې که بول تشي وي یا چې لاړې توی شوي نو چونکې تحقق د هغې نو راغلی او په زوال د لمر سره هغه وچېږي او په هوا سره زکات درلود یم سهار دلته مالک بن اسماعیل خان سنه صاحب نو په دې ډومبي مسلک کې د زمون تابعداري کړې ده او په دې دویمه مسلک کې د امام مالک صاحب قول مختار کړی د سپیچوټي ته دې پاکه وایي وقال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عاصم بن ابن سيرين قال قلت لعبيدة ابن سيرين وما عبيدة وين عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس منصر ده حضور مبارك ويقتدي الى انس ابن رسول ام قال من قبل اهل انس داغي خاندان فقال ده عبيدة رمانك بلا ان تكون عندي اشاره منه احب الي من الدنيا وما فيها كاچ د حضور په وختو کې ما تر یو وختوي دنیا ما فيها نرات ورو نو دې استدلال په عموم کوي د وخت پلیت وي منفصل نو به پلیت وخت سوک ساتي او باغې تبرک حاصله اگر چې تبرک د حضور پاک پورې خاص دی خدا ساتل لو اختورانن قال لنا سيد بن سليمان قال لنا بعض بن عون عن ابن سيرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره سيد الكائنات سر اخرى حج کې ابو طلحه اول و اختراع غشتل حضور مبارک و اختراع واشته نیمه دل ورکړه او نیمه په خپل په صحابه تقسیم کړه ابو طلحه د انس لندر دی نو د انس خاندان کې وختلیرو نو دیوی مال انس سے بیو اختراع کرد او باب نے دا شرب الکلب فینا دا باب کے باب روڑے لیکن دا باب پا ترجمہ کی تیر شو وصور الکلاب و ممروحا دا دیو جن دی بانی نون لکلے دی کہ با عام نسخو کے دا باب دوبارہ نشتا لکہ دا باب فیوزل تیر شوئے دی او پا بعض نسخو کے مستقل لکلے دی عبداللہ بن سقال احرمان کنا بزنام اللہ دا رنبید با حدیث دا رنبی باب سارا تعلق لدی رنبی مسئلے سارا او دا رستونی حدیث دا دوی میں مسئلے سارا تعلق لدی حدثنا سوف قال احمدنا عبد الصمد هذا رنبی حدیث قال دا شرب الكلب فینا احدکم فلیغسلو سبعا چسپی جوٹا کنو وزلے وینده اس حدیث کو ذکر کر امام مالک سے دا حکم استحبابا ہوئے دا پلیتے دا وجن نہ ہوئی یا دا باب دا علاج نہ ہوئی
چې سپي چونکې زهري ماده لري نو ته به وله جوټه ووینځې ځکه دې کې استعمال د خوره راغلی دی او خوره په هغې سره ازاله ده د جراثیمو مزي خوره کې نشادر اجزا وي او دغه جراثیم چې د سپي خوله کې دا په خوره باندې مري. نور علما دا حکم په طهارت حملی او امام مالک صاحب په نجاست په علاج حملی. د درو واړو امامان دلیل د مسلم روایت ته چال تلفظ د طهور دی طهور اناء احدکم پاکی دل دلوخی علی رازی معلومه دا شو چې دا غسل د باب د سنه دی د طهارت نجاست نه دی نه د باب د علاج نه. دا مسائل تیر شوي مونږ په ترمذي کې ویلو. حدیث یې خو ذکر کړ فرست د خپل مسلک دلیل بیانوي. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مع كلبا یو سړی یو سپی ولید یاکل السرا من العطش په خټو باندې چکونه لګول د تندې د وجنه او په کوي کې وی دی کوزیدې نشو او دا کوي غاړه ته چې لمده خټه دا سپی په چکونه لګول. فاخذ الرجل خفه دې سړي خپل موضوع کړه فجعل يغرف له به موضوع به حکته کول او پاغه او بر خپل دې سپی د پاره حتى ارواح سپی مورک فشكر الله له خدای دا عمل قبول کو فادخله الجنه جنت ته بوته. د دې استدلال پدې دی چې موزه باندې وبروخ کړی دی او ظاهر دا چې په موزه کې به وبور کړی نو کله د جوټه پلیته و خو موزه پلیتیږي او دا ظاهر دا چې ذکر د وینځلو نه راغلی او دا په مونږ او دس کړی معلومه دا چې جوټه د سپی پاکه خدای استدلال ډېر کمزور دی. اول د حضور مبارک د حدیث په ذکر کولو کې مقصد بیان د طهارت او د پلیتې د سپي نه دی بیان د رحم او د شفقت په حیواناتو دی چې په حیواناتو سړی رحم وکړي خدای ول دومره اجر ورکوي چې ټول ګناهونه معاف. دا حدیث حضور د طهارت او نجاست لپاره ذکر کړی دی که د رحم د حیواناتو لپاره یا وا به مداره که زه دغه مسله کې راوباسي نو دا ضرور خو نه چې دې بوله په موزه کې ورکړي د موزې نه به ورته بلوخ کې اچولي یا به په ځمکه ورته اچولي د دې نه پاکي او پلیتې نه معلومې. دویم دا ده که فرض که په موزه کې ورکړي نو کیدای شي چې د موزه وینځلي عدم ذکر دلیل خو د عدم نه دی. درېیمه دا ده که موزې اړو وینځلي دي دا به پې مونځ نه کړی ځکه دا د بني اسرائیلو قصه ده. څلورمه دا ده که فرض که ده پې مونځ کړي د هغې احکامو کې به دا احکام نو خو شرع د هغوی ده د هغې د احکامو خو مونږ مکلف نه یو نو د دې استدلال پې بې اندازې لرې دی. دوی په موزه کې به یې اوبه ورکړي او په موزه به یې مونځ کړي او مونځ یې صحیح دی نو معلومه دا شي چې جوټه د سپي اول خو د موزې نه اوبه ورکول ضروري نه دي. دویم کیدای شي چې موزې وینځلې. درېیمه دا ده چې موزه کې به که مونځ کړي خو د هغې احکام به جدا وي د هغې اوقات د هغې د طهارت خبرې د هغې استقبال او استدبار خو ټول مختلف دي د هغې مسایل خو زمونږ دپاره دلیل نه دی نو د دې استدلال ډېر ضعیفه دی په دې حدیث. دا بل ته ګوره وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي بن يونس بن شهاب قال سنن بن عبد الله نبي قال تعالى كانت الكلاب تخفي وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. سپیبت لله تل په جماعت کې او هغې په اوبو رش نه دی کړی په هغې باندې اوبه نه دی اچولی نو معلومه دا شوه چې جوټه د سپي پاکه ده نو د استدلال بعید دی. بعید په دی چې دې حدیث کې خدا نه راغلی چې خامخا یې خولې نه اوبه تلي
او دوی لیدلی که فرض که د خلین احساس کی تلی نزدیک که پرس دکنه نکڑی چه اوچیوی دی انوار او په هوا اوچی او کتش تلل او د لارو بیدل دلیل طهارت د جوټیوی نو دی حدیث کې خدا بولم ذکر دی د ابو داود پر روایت کې كانت الكلاب تخبر وتدبل وتبول في المسجد فلم يكونوا يرشون عليه شيئا بیا خو بول تیم پاک ہوا ہے کہ دا خلی جوٹا کی دل پاک گنے دا دی حدیث دا وجنا بیا بولیم پاک ہو گنے ابو داود کی بولم نے خواہ اور حدیث صحیح دے نتش تیرے دل دلیل خدا پاک ہے نا کنی بول بم پاک نو حافظ ابن حجر وی کی دیش جی بولے بار کول او بے تشریف روڑو پا جماعت مونگوی دا خواجی بس پیدی جی بدی پیدل جی بول بار پا گاسی نو وی ولی بول تسوک جماعت کی سپی پریدی سا دوی تداوی لکی چی پا تیری دو تے سپی سب پریدی جماعت کی خیر دی تشریف اڑی روڑی اور بول دے نکے دا استدلال ضعیفہ دے دیر سلورم درم دا غد احکارا حدیث دے حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة بن مستغفر عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم چه معلم سپیو لے گی معلم سپی دیتا ہوئی چه ستا پتلوزی یوا او ستا پر آو اور بللو واپس راجی او خکارتا لروڑی خوری نپخ پلا ستا پتلوزی او ستا پا واپس پا طلب بیا راجی او خکارتا لروڑی دا و پی دریز اللہ تجربہ کی زمون احناف پر سردو خید نورم ہوئی اول دا چی دتلو وقتی و پی بسم اللہ رہے صادر خلی تنمیر دناورو بیم دانا چی خکار با زخمی کئی که دا چی خکاری رو چی صرف ساتی ہوتی دا نور پیس نخنو دا زخم ندا با نخوری نو یو خود اتلو وقتی و پی بسم اللہ رہے بیم دا چی زخم بے جوڑ کلی کپا نکیو کپا غاقونوی آلی بے خوری او دری دا نور شرطو نلی نو دا احناف پنیز پینز شرطو نلی مارغه کې دا شرط نشته چې تی اخری و کونو خو چې ستا پتلوزی و ستا پا غستو رازی خیر دے کلگیتی و پڑو نو دیوئی عدیم نے حاتم دا سے علاقی و دا حاتم توی سے دوی دے جاوا و سلما غرون دے دوی التو سیدل دا شمال دا مدینه دے خکار باندے جندو یوسف زما جن پخکار دے او سپیمی والا ساتلی دے حضور ورطوی اذا ارسلت کلبک المعلم چی معلم سپیو لے گے فقتلا او سیزی منک فکل خورا ویدا کلا او کاغت خوراک کری فلا تاکل مخرا انما امسکالا نفسی چی خوراکی تکری بے خوزان لساتلی دے تالی خونا دے روڑے بے خکاری سپینشو فاجدما ویسیب ذکل سپیو لیگم آل تبل سپیم ولاڑی او پتہ نہ لگی چی دا احکار کم سپی کردے وی محرا انما سمیتا علا کلبک تاہو پخپل سپی بسم اللہ ویلی دا پاگو قندر ٹک تک آغم ستا مرگری و آغم سپی لیگلی معلم او بسم اللہ پیویلی بے روان او که دا مجوسی سپیوی یا دا مشرک نو دا غنا روان دا چاچی زبیحا ندا روان داغی سپیخ کارم روانه ده او چه چا زبیحه روانه داغی دا سپیخ کارم روانه ده ده استلال پا ده ده چه نبی کریموی چه خکار دا لروی خوره او دا وینزل حکمیو نکا معلومه دا جوٹه دا سپی پاکا ذکر سپی پخل روی فمارتوی دا مقصود دا حدیث بیان دا حلال و دا حرامو نه دا مسائل دا طهارت و دا نجاست بے خنور سیزونه هم ندی ذکر کری او دسمات ندی ذکر کری خپی ندی ذکر کری کلوی ندی ذکر کری
وینه نه ذکر کړ ته به وینه سره خورې د سړو سره به اخر نو په نورو دلایل معلومه نه دا حدیث بیان د حلال او د حرام نه د بیان د طاهر او د ابا من لم ير الوضوء الا من المخرج دا یو مسئله لپاره باب دی خدای بابونو ته خیال کوي احادیث اکثر تیر شي دا یو مسئله خلافی ده ما ته ګوره چې نقص د اودس په سره دی امام مالک ته وایي نقص په خارج معتاد د سبیل معتاد نه پدې راځي سبیل معتاد د ولاري قبول او دوبر او خارج معتاد او دسمات او امتیاز نو کچینجی وته د دوبرینا یا سپګو وته د ذکرنا په هغه او دس نه ماتيږي دیو جن دا په نس په استحاضه مو د سر ماتيږي دغه دا خارج معتاد نه نو ذکی د پکی وای خارج به امر معتاد وی او سبیل بم سبیل معتاد شوافی یو قید وای چې د سبیل معتاد نه هر چی وته نو دست مات نو په خارج کې معتاد او غیر معتاد نه وای او په سبیل کې معتاد وای نه وای چې د قبول او د دبر نه دا د اسمات نه علاوه چنجي وته یا کو کان د سړینه پریوت یا سپګتی وته او دست ماته زمون په مذهب کې اعتبار خارج لاره خارج نجس چې د بدن د حاضر نه وت اعتبار د برو قبول نه اعتبار خارج لاره او فقه حنفي دی کې اوچته ده ځکه دا سبیلین خود سره سمشته د دوبرینه چې او دسمات یوزینو دا ولې د دسمات شو دا سبیل خود سره سم خو یو ګندګي دی وته لګا نو ګندګي چې د خپل مخر نه جدا شي دا سبب د نقض ده نو خارج نجس که د پوز نه دی ووت د غوږ نه دی ووت د رګ نه دی ووت نو دس په ماتي اوس پکې باندې چې و چې بالکل چکړه تا نو دس په نه ماتي او کو رطوبت لمدوي یا لون چنجي وزینو به په او دس مات ځکه د دې چنجي حیوان جمدي پاکي خود سر رطوبت وزي رطوبت د وجه نه او دس ایمان زمون پنی اعتبار خارج نجس لاره خارج نجس تا بدن نار دینا چیوت شوافی سبیل اعتبار وی دا دی دولارو نا عرشی چیوت بغیر دا دی دولارو نا او دس نمات مالکیان بقید وی سبیل بی او خارج بم امر معتاد وی آغا شی چی عام طور سر دا سری نوزی دا شوافی و مخن دا اختیار کرده نو دی په قبل او دبر کې او دس ماتې دلوي هر شي چې د دنوت نو امام ابو حنیفه او امام احمد ته دواړه د قائل دي چې اعتبار خارج نجس لره شافعي سے د دې قائل دي چې اعتبار سبیل لره مالک سے د دې قائل دي چې خارج او سبیل دواړه لره خارج بم امر معتاد وی سبیل بم امر معتاد وی د چاره خواه کړی دا شوافیو دې چې کومه خواه کې راغی دلایل ذکر کې د بل جانب نه ذکر نو دې ته ګوره با من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبول والدبر باب د په اثبات د قول د علماء کې چې او د سن لازميږي مگر د دوه مخرجین نه قبول او د دبر نه اعتبار چاله راشه سبیل نه لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط غائط دا کم دے نوزی دبر نوزی تنقی دلیل چی دی آیات که غائط ذکر دے او غائط چی دا کم دے نوزی اعتبار غیل دے منگوی دا غائط دا لار خود سرم دا دا دس والی مات شو گندگی دیوتا لکن دا گندگی دا خو چونکه امر معروف و قرآن شریف کې امر معروف ذکر کیږي او دا نور سيزونه غیر معروف دي نو ځکه نه ذکر شوی نو که سړی دا وغ نه نووت
پوزې نه وینه لاړه رنګ یې وشلېد نو داسې مات دی وقال طعن دا د فقهاو اقوال نقل کوي عطا ابن ابي رباح دا فقيه د مکې دی د مکې ټول علماو به د تقلید کو فی من یخرج من دبوره الدود د چا د دبرې نه چې چنجوزي او من ذکری نحو القمله یا د ذکر نه سپګوزي نو يعيد الوضوء او وضوء بکای دا مالک سے عبره دی وکړه ځکه مالک سے پدې کې او د سنوي ذکر خارج معتاد نه دی او د شوافی وره خوښ کړه چې د سبیل لار شي وته نو څه وکړي وقال جابر بن عبد الله وی اذا ذهك في الصلاه عاد الصلاه که سړي مانځ کې او خندل مونږ به دوباره کوي ولم يعيد الوضوء دا د احناف رد اشاره کوي فاحناف په دوه کې او 10 ماتې د نوې پس کې وي فقهقه کې وي تبسم دې ته چې خله دې اس چنګش ته په خپل आवाज وره به دې ته چې ګوانډي در سره ووري او قهقه دې ته چې ټول مجلس یې ووري زمون په مذهب کې قهقه کې او 10 ماتې دل دا خلاف قیاس راغلی دی دا ابو العالیه حدیث کې مرسلان نو هغه خاص په خپل مورد پورې نو دا تعذیرا حکم راغلی دی تعذیر د دې وجنه پر هغه موږ کې ناقص دي چې کوم ذات رکوع او سجود وي په جنازه کې نه نه بار نه نه او په دې کې زمون په مذهب کې صرف عادت الصلات ده عادت وضو نشته وقال حسن بصري وي ان خدم من شعري واصفاره کسړي وي اختوا غسل یا نکونه واغسل او خلاف فيه یا موضوع خله فلا وضو عليه دا زمون مسلکم نه او دس په دوباره کو نشته او په بوینځي وقال ابو هريره دا وضو الا من حدث ابو هريره به په حدث کې او دسته نه حدث تعلق د سبیلین سره لري ويذكر عن جابر دا د ذات الرقاق سره چې دو صحابه او څوک ما ته ویلو ذات الرقاق کې څو واقعات شوي دي تلوریو پکې دا وذكر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاق فرمي رجل بسهم دا عباد ابن بشر لګېدل په غشي څوکې کوله مانزه ته ولاو فنزف الدم ویني تر روان شي ترک او سجده او مدا فی صلاته منذ کړه معلومه ده چې خروج د دم نه اخذ نه امر ته دا ویلو چې اول خو نبی کریم ته خبر نه ده عمل دی او صحابي حجت ني علی حجت چې خبر شي او تقریر وکړي چې ټیک بندار کزا فرض کا پاودا سینه ماتنو جامع او بدن خو پلیت شو کنه وینه نو دوی کې دي چې وینه ته داسې وتی چې بدن او جامو سره نه لګیدلې نو دا خو خلاف د واقع دی ځکه قبل مرګري لما را عليه صاحبه من الدماء ابل مرګري چولې د چې په د دماغ د دې وجنه شوافی هم دا دلیل رد کړی دی ځکه په وینو باندې او د سنماتي جامع خو پلیتيږي او د پلیتو جامو پلیت بدن سره مشکل دی نو دې مغلوب الحال دی دا عمل حجت نه وقال الحسن بصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم مجاهدين وزخمون سره مسکو دا اتفاقی مسله ده دا مطلب دا چې په زخم نه خو وینه زی او دا معذور دی کنه معذور نه خو زموږ مذهب کې وینه رواني بس کفایت توکي او دسته مونږ دی کوي وقال طاووس محمد بن علي وعطاء دالم فقهاء ټول واهل الحجاز ليس في الدم وضوء من الدم قد تكذا دا تابعين دي امام ابو حنيفه تابعي دي هغه هم رجال ونحن رجال والامر بيننا سجال نو تابعي او د یو فقيه او د مجتهد کلام په بل دلیل نوي وعشر ابن عمر بصره فخرج منها دم ابن عمر سيب یو زوانه کې لزور راک بصره پیژنه دا نشان دي زوانه کې ورته هغه نه وینه په زور وته او داسې نه مات زموږ مذهب کې په خروج وینه ماتي او داس ماتي کې په اخراج نه په اخراج ماتي نه په خروج ماتي بلدا چې دم سائل او کوم دا کې چکه وینه
یا چکا نووي هغه د ځوانه کې نوځي نو پاره زمونږ مذهب مودس نه ماتېږي بل په خروج ماتېږي الوضوء من كل دم سائل په اخراج نه ماتېږي او بزخمنا ابي وفا دما فمضى في صلاته عبد الله بن ابي وفا یوزل لارې ټوکړي هغه کې وینا وا نو او داسې نه مات کړي زمونږ مذهب کې علي او داس ماتېږي چې خالص ویني یا وینا غالب وي پلاو او کو وینا غالب ني پلاو به او داس نه ماتېږي وقال ابن عمر والحسن ابن عمر او حسن بصري سے بوي ما فرتوي چې دې کوم جانب فقہ کې داغي دلایل ذکر کړي في من احتجب كجحكر لغو وليس عليه الا غسل محاجمه هذا حكر زينب ويزي فحكر باندې او د سنماتي زمون مذهب کې دا اخراج د خروج نه دی چې په زور وینوځي کنه په هغه او د سنماتي عندنا عدم نبي ياسف قال سنة نبي زيب قال سنة سيدنا مقولين نبي ورينا قال قال سنة لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر السلام ما لم يحدث فقالوا رجل عجمي ما الحدث يا أبا هريرة فقال الصوت يعني الضرطة ندب او دسي صرف ستويلة بعد تويل عمار توي باعث دا سوال دا چې حدث به غب شب تنبوي ندوي نمران دا حدث نبي او دسي دا او دا چې دور ته حسر کړی دا حسر په اعتبار د څه سره دا محل سره ځکه په جمعات کې خو څوک بول براز نه کوي جمعات کې د سلینه سوزي بعضوزي نو دا حسر اضافي دی حدثنا ابو الوليد قال سلم بن عيينة عن زوري عن بعض تمين عمي عن ناسم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا وجد ريحا تسلی بعد محسوس کړه نو چې څو پوری بوی نه محسوس کړي یا आवाज نه اورېدل دی بنسي دا کنایه د سنه ده تحقق نه ده ان کسړی کونی आवाज اړو اورینا یې پوزه باندې اخشمي او بینه محسوسین او دس په نه ماتېږي بعض ظاهری او غیر مقلدین چې په بعد باندې کنه چوکي باندې واچو او دس په نه ماتېږي چې بوی یې محسوس کړي لکه لا نظر حتی اسمع صوتا او ريحا ظاهر د حدیث کې خدا حدثنا عبد بن قال لنا جلنا عمشنا منذرنا به على السوري پرون مانه طالب تاسو کې د سواد تکرار کړ چې سواد کې مولا د غیر مقلد او دا اشیاء سته صرف حرام دي نور نه دي حرام دا خو یو فقيه او سوي بل فقيه بل سوي چا پسې روان شو نو دا خو ترجیح بلا مرجح راځي ما دې په خپل نه پیګي دې ترجیح نشي کولای ځکه چې څوک کین هغه ته ترجیحات معلوم دي د عدم تقلید دا نقصان دی چې په خپل راي پسې روانه یو عالم خبر نه مني نو به پکنده کې پروزي الکه چې کوم علماء سویلي چې علتونه روح کې د هغه ته ترجیحات معلوم او د مسلم شریف حدیث کې د شپږو سيزونو سره وکذالک المیزان ناغلوي دا هر موضوع دا حکم دی د دې وجه احناف جنس او قدر وای په ربا کې ظاهری وای بس دا شپږ سيزونه آرام نه نوټول لاله ویاره ترجیح پکې نو ته خو ترجیح نه تعالی خو ضرب زیدون ترکیب هم نه درځي فاعل مفعول هم نه پیژنې دا د عدم تقریر نتیجه ځان ته ډېر لوی سړی وي په خپل اسلی زرام الولید قال زرام عين كان زوري عن بعض المتمين عمي زرام ده بده قال زرام جلنا أن ما شاء المنذرين به على الثوري عن محمد بن الحنفية قال علي كنت رجلا مزان فاستحييت وانا سلس دا حدیث تیر شوی دی که دا مقصد دا چې مزین آخذه دا و دستا او دا مزید تعلق چا سره دی دا احد السبیلین سره دی ناقص پا احد السبیلین که دا خو صورتونه دی دیگه پس خیلات نشتا حضران سعد بن حفصن قال حدثنا شعب شيبان ويحيى بن سعد عن عطاء بن اسامه اخبره نزيد بن خالد اخبره انه سال عثمان دا یو مسله درستو براشي چې په اول کې التقاء د خطانینو کې چې التقاء شوی او د انزال نشي وي نو صحابو کې اختلاف وو بعضو سوي صرف او د سره پکې به د عمر صاحب زمانہ کې اجماع شو چې نه دی کې غسل له حضرت عثمان نو ما تاسو
که سړي چې خپل سره جما وکړو منی تلان را اسمان سے بوی او د سپکی لکه د مانځه او دس او ذکر به وینځي اسمان سے بوی ما د حضور پاک نه اوریدلې به مې د دې مسلې تاسو کو د علي سیم نه زبیر نه طلحه نه ابي مکام نه اغیم راتوي صرف او دس ته پکې د دې تعلق د سبیلین سره ده معلومه اسمان دی عندنا دعم به ورس به راغله إذا صاحب منصور خالق نظر خالق شبط الحكم ذاك وانا بسانه بسوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأصحاب دام دغه مساله ده ادبان ابن مالک پسې خبر ورولېګا هغه راغی سره نه غوسه سي دي حضور وی لعلنا اجلنا کوم جوړه پتا تلوار وکړه دې خدای سره ملاس وی اوسه نو نبی کریم وی خشی تلوار در باندې راشي او په هیڅ یا بند پاتې شي نزال دی نشي فعليك الوضوء وضوء کوا د دې تعلق د سبیلین سره نه او باب الرجل يوزع صاحبه یو سړی د خپل مرګري او د سکول شي کنه یعنی تعاون په او دس کې کیدی شي کنه او کیدی شي تعاون درې قسمه ده یو مستحب دی یو مباح دی یو مکروه دی مستحب دا چې مشر دی استاد دی پلار دی عالم دی سور لوټه راوړی دا وبو کې دی ورته دا مستحب عمل او جائز دا چې هغه دس کې ته ورته وباچې دا جائز دی او مکروه دا چې ته ور لا صف پیوندې نو که ضرورت یې نه نو دغه وخت کې مکروه دی او که هغه معذور نو به مکروه نه دی نو توازی درې قسمه شو په تشو بورو کې استحباب دی او بو اچولو کې جواز او فلاسونو پوی زلو کې کراحت راځي باب الرجل يوزع صاحبه سلام السلام خالقنا عزيز محمد يحيى مسمى القدر عن كريم مولى ابن عباس وسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفه چې حضور مبارک د عرفات تر روان شو مزدلفه تر راته عدل الى الشيخ انت د غرونو میانس کې او دراره درې تلا او دسه تعلق وقضى حاجته قال اسامه وجعلت اصب عليه شراغ ما ورته باچوله ويتوضا او دا جائز او ورته ما چوله او چا دام قلت يا رسول الله تصلي دلت ممز كي ذكر ما خام وقت داخل شو قال المصلى امامك مز بمخكي دا عرفات پرد ما خام مز پلار نشت چې سو پورې مزدلفه ته نه را رسید خیر دې کې قضاش عند سلام بن علي سلام عبد الوهاب قال سمعت يحيى سيدي يقول اخونا سعد بن ابراهيم النافع بن جبير بن اخبره ان سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سفركم وانه ذهب لحاجة له سيد الكائنات بارتنا وان المغيرة جعل يصب الماء عليه شراغ بما وتوبات شوره ويتوضا شاردانكم باب الرجل يوزع صاحبه ثابت شو وغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح ركبتيه بس تكرتوا لا يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم درو کتابونو کې درو سيزونو ته زیات خیال ساتي بخاری شریف کې ابواب او تراجم ته چې دې سوې او په ترمذی شریف کې بیان د مذاهب او دلایل او ابو داود شریف کې اختلاف د سندونو ته قال ابو داود کني سبق یو د ټول د حدیث مبارک او بعض خصوصیات باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره دے باب تخیال کرائے باب دے پا بیان دا جواز دا لستلو دا قرآن کے بعد الحدث وغیره
وقال منصور ابراهيم لا باس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد بن ابراهيم ان كان عليه مزار فسلم بالله فلا تسلم. باب دے پر جواز دلستو دا قرآن کے بعد الحدث وغیره. او منصور دے ابراہیم نوئی کہ سڑے پا حمام کے قرآن وی نو خیر دے، او کہ خط مدلی کی بی او دسن نو خیر دے. او حماد دے ابراہیم نوئی کہ خلق لام بی لنگونے چوری سلام پہ اچھوا، او کہ لنگی نیا چولے نو سلام پہ ما اچھوا. دل تگرام دے پکی وغیره دے. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیره. پس حدثنا او غیره، غیره ضمیر چا تراجع دے. مخکې درې شیان ذکر دي، قراءت ذکر دے،